اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورة النور مدنی سورت تے نازل شده رستو د سورت حشر نا مخی سورت کی چکلا تحلی پا اوصاف حسنو سر ذکر کړه نو دلته کې بیا تخلی دا په اوصاف رزیلو سره دارنګ مخکې د سورت حج نه چې راواخلې سورت حج کې وو د مشرکانو صفاتونه دي دا غي نه ځان ساتي الته کې تذکرہ دغه وا ورپسې سورۃ المؤمنون سورۃ المؤمنون کې وی د مسلمانانو مؤمنانو صفاتونه دي هغه ځان کې راولي وس دې سورۃ کې به وی بعضی صفاتونه خصلتونه د منافقانو دي ناغه د منافقانو هغه خصلتونه د هغه خویونه تاسو کې را نشي هغه نه ځان ساتي دارنګه مخکې صورت کې چې کله اوصاف د مؤمنانو ذکر کړو مسله د توحید ذکر کړه نو د توحید خړیر خلق دشمنان دي نو دې صورت کې دا مسله به ذکر کړي چې کله تو مسله د توحید بیانې دین بیانې نو خلق به بیا پتا باندې بدنامي لګي د پاره چې دا مسله بند شي د به بدنام شي خلق به خبره نه اوري نو خلق د بدنامۍ کوشش وکړي نو ته دا صورت په دې ملک کې نافذ کا دا قانون په دې ملک کې جاری کا چې د خلکو خلی بند شي چې غلطی خبرې نه کوي نو چې مسله د توحید بیانېږي نو غلطی خبرې به بیا مخې ته نه راځي صورت کې دعوت صورت بیي مسله د توحید به ذکر کوي رد وی پاوصاف رزیلو باندې د پاره چې د هغې نه ځان وساتلی شي لنډ مقصد خلاصه د صورت بیي صورت کې اول سلور قوانین دي د دفع د فحشا د پاره بیا ورپسې صفائی د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کئی او بیا با مبادی سبعہ و دروازی دی د فحش دا بندی کئی چې فحش ختم شي دا و دروازو باندې فحش زیاتیږي نو چې دغه دروازې بندی کئی نو فحش به ختم شي بیا به مسله د توحید ذکر کئی مثال نو پیش کئی آخر کې د منافقانو نور بد خصلتونه به ذکر کئی منافق بس کئی داغه خصلتونه بد اب آخر کې بیا راځي د مؤمنانو صفات بم ذکر کئی دا صورت دے باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو دا خپل زنانو ته زده کئی سورت احزاب خپل زنانو ته زده کئی دارنګه سورت نساء هغه زده کئی مختلفو روایتونو کې دا خبر راځي
کله چې زنانه په دې مسلو باندې پوي نو معاشره نیم معاشره نیم خلق نیم امت اخو دغه دی او بیا دی هر څه د دې په کنټرول کې غم خادي د دې په کنټرول کې دا سچ دی هغه ټول د دې په کنټرول کې کور د دې په کنټرول کې دی نو چې کله دا په مسله باندې پوي د دې سورتونو په مقصد باندې پوي د قرآن په مقصد باندې پوي نو خرابي به نه راځي خرابي هغه ځای کې راځي چې هلته کې ځای خالی پته وته نشتی نو ځکه راځي نور که وګورې نو زنانه هغه د سړو نه زیاتې یره کوونکي دي سړي دومره د الله نه نه یریږي د عذاب نه دومره نه یریږي څومره چې زنانه یریږي زنانو ته چې خبره وکړه نو دا بیا ډېر زیات یره کوي لیکن چې څوک خو پوه کی که نه پوه کول غواړي نو الله رب العزت دې صورت باره کې اول کې وایي سورة انزلناها وفرضناها دا صورت ته هذه السوره دا صورت ته یو ناشنا صورت ته یو غټ صورت ته عظمت والا صورت ته انزلناها نازل کړل منګه دې لرا وفرضناها فرض کړل منګه په دې باندې عمل وانزلنا فيها آیات بینات او نازل کړل منګه په دې کې آیاتونه واضح واضح دا بینات دا خبره ټکه ماده دې صورت کې چې ګوره نو تقریبا 100 شپږ ځای نور راځي آیات مبینات یبین الله وغیرہ الفاظ راځي الله وی دا بیانو مدیتا دا یو وی بیان دا واضح دلائل دی دا واضح مسئلې دی واضح دین دی خدا بعض خلکو پټ کړل یوینا او بعض خلک عاداسي کو چا ویل دی عمل پې نه کوي یو ځای کې یو زنانه و هغې وی زه ترجمه کوم ترجمه شروع کړه کوله دېس ته چې راورسېد ترجمه راورسېده ناخواته ورپسې د ستر پردې باس دی پکې چې کله هغه خبره واورېده وی نه دا قرآن مې نه دی په کار دې سره مې دا مې نه دی په کار دا خو خلک پردی کوي او پردی کول کوي او چې کله مسله باندې سړی پوهې پردی کېږي نه دلته کې بعضې خلک یې داسې یو سړی دی د خپل کور ستر پرده امن ساتي دا هغه خپل راغی نو دا هغه خپل تره زوی دی ماما زوی دی خپلوان دي ټیک ده راضي دی بیټک شته که بیټک نه نو کور کې سړی یو کمره کې دی کې نه او نو زنانو ته تاسو اخواشئ دی خو به نه راځي ګرانه مسله نه ده کور کې ناست دي سړی ورسره ناست دی خوراک پې کولی کېږي د هغه سره د هغه عزت کولی کېږي او بیا هغه خپل په مخه باندې ځي د بعضې خلکو بیټک چینئ بیټک یې نو بهر بیټک کې ناستي سړی ورسره ناستي چای ډوډۍ څه چې یا کېږي نو بعضې خلک هغه داسې چې هغه د دین نه لري وایي زه تلی وم نو کور ته یې بو نه تلم نو بیا دا ګیلې کوي ایو ته نو هغه وی ښه وی ما خو وی چې دی ما پسې راغلی دی زما په ښځې پسې راغلی ما ته خو دا پته نه وه ځکه چې ښځه ما ښځه خو د څه نه وه که نه دا بعضې خبرې یي داسې چې کله یو سړي کې دیني غیرت وي نو هغه دا ډېره بده ګڼي اوس ته راغلی ما پسې زه ستا سره ناست یم ما ستا باندې چای ډوډۍ څه کمی مې نه دی کړی نو ته اوس د زنانو تپوسونه کوې دی نه زه کور ته دننه بونه تلم الله رب العزت وایي دې باندې مې عمل فرض کړلی دا صورت داسې دی چې مخکې کې خو موږ بعضې سلوګړې منډې ووهلې زر یو خبره وکړه دې کې انشاءالله رو وځو سورة انزلناها وفرضناها دا صورت نازل کړل موږ دې لره
وفرضناها فرض کړل موږ په دې باندې اعمال وانزلنا فيها آیات بینات نازل کړي موږ په دې کې آیاتونه واضح واضح لعلکم تذکرون دا پار دې چې تاسو پن واخلئ پن واخلئ او خلک پښتانه وایي که پن ناخلي نو بیا د شګو غټ پن واخله ملا دې ماته کې خبر خلاص شي نو څلور قوانین ذکر کړي یو دې زنا الزانیة والزانی اولنې قانون دی ورپسې بلاد کې بل قانون دی ورپسې کې بل دا څلور قوانین ذکر کړي نو یو قانون دا دی چې بدکار سړی بدکار ښځه یعنی هر مجرم لا داغه د جرم مناسب سزا ورکوي په ملک کې د قانون هغه حاکمي چې کله حکومت د قانوني نو نه به بیا بادشاه سر چوتولی شي نه به بیا مزدور سر چوتولی شي د دین نه به سر ناړی و چې کله قانون نه نو هر سړی به سر چوتوي هر سړی به بے قانونی کوي چې کوم ځای کې زموږ د ټریفک قوانین دي نور قوانین دي دا ټول هر څه شته لیکن عمل پې نشتی نو چې عمل وګورئ نو عمل دلته کې زموږ چې کله دا مشران راواني نو بیا به ټول بې ترتیبه راواني بیا به مسله ورانئ کله چې مشران راواني نو ټریفک به هم بل طرف ته جام کړی هغه تاسو به نه ځئ هلکه هغه انسان دی زه انسان یم نو ته ما ولې بند دی چې کوم ځای کې د حاکمیت د قانون دی نو هلته کې که هغه بادشاه دی که بادشاه خلاف ورزي وکړه هغه به جرم ورکوي او دا مخکې هغه ډیانې ورته وي برطانیه کې ټریفک اصولو خلاف یې وکړو راونیوی شوه جرمانه دلته ورکې که عدالت ته ځي نو ځان له شهزادګۍ وه ځان له څوک وه لیکن قانون هغه د ټول دپاره یو شان دی قانون هغې جوړ کړلی خپل قانوني دی دا نه چې د الله طرف نه دی څه ثواب پکې هم نشتی لیکن هغو د خپل رعیت د سهولت د پاره څه اصول ایښودي دي نو هغه اصول باندې عمل کوي نو کلک عمل پې کوي نو هغې به دلته کې ورکوم هغه قضې کې په هغه دور کې ګوره چې 300 پونډه که څه هغه جرمانه پرې راغله هغې په هغه ځای کې ورکړې خبره خلاصه کړه هر څوک چې باچا دی وزیر اعظم دی که هغه صدر دی که هر شی چې دی خو چې خلاف د قانون خلاف راغی جرمانه به ورکوي عدالت ته به ځي جج ته مخامخ به ودرېږي نو یو دا چې کم مجرم دی نو مجرم له د جرم مناسب سزا ورکوي او دا زمونږ دین او شریعت کې دي روم والا د روم د فتح کېدو نه مخکې یو جاسوس راولېږو د دې مسلمانانو موږ ته سترګې خړې دي خو ویې ګورئ چې څه دي چې حالات معلوم شي نو سړی راغی دلته کې پاتې شو جاسوس واپس چې لاړ هغه یو څو ټکو کې د مسلمانانو هغه رپورټ هلته پیش کو هغه وی رأیت الناس ما دا خلک داسې ولیدو چې باللیل رهبانو و بالنهار فرسانو د شپې لګیا د عبادتونه کوي او د ورځې جنګونه کوي جهادونه کوي او ما دا دی داسې خلک وموندو و ان سرق ابن امیر ان قطعوه و ان زنا رجموه که د دې د بادشاه زوی غلاو کی دی ته لاس کټ کوي او که د دې د بادشاه زوی بدکاریو کی دی کاړو باندې سنگسارای هغه چلته کې قانون بادشاه ته شی پیش کو هغه وی چې دای دسی خلکی نو دسی خلکو باندې فتح نه کیږي دی منګه زیر کولای نشو دی ناکام کولای نشو څه چې کیږي وا حالته چې کله د جاسوس دا خبره واوري مخکیم دا غي پیره پیدل وي او چې کله به مسلمان راغلو جو بیا خو د سره سونه فتح په اسانه طریقې باندې وشو عمر رضی الله تعالی عنہ عمره راغلو
په دې کې جبله ورته وایي، دا د روم گورنر و، دی هم راغلی و. نو دی مسلمان شوی دی، نو راغلی لږې ورځې شي دي، نو عمرې له راغلی مخکې دور کې گورنر و. نو چې په لارې په دې طواف کې روان و، نو طواف کې کله کله د احرام سړی نه وښویږي، پیس کې په ځمکه باندې لګېدو. شاته نه یو تن و، هغه په بې فکرۍ کې د هغه په دغې پیس کې باندې خپه کېښوده، سړي ډچکه وخوړه، چې راوګرځېد شړاخ شي دی وله و. گورنر دی، هغه نشې په ذهن کې شته لا. نو چې کله واپس لاړ، چې کله دا کسې به وکړو هغسې د لاړ عمر رضی الله عنه پسې، وی دغسې جبله زه په سپېړه ووالم. وی که رای ولې وي، رای وستو، وی دا سړی دې ولې وایي، وی زما په دغه خپې ښودي وه، وی خپې ښودي وه نو تا سپېړه ورکوله. نو د سپېړه چې د ورکړله بل خو غلطي کړله، هغوی په غلطۍ باندې خپه راغله پې. او بل روایت کې چا ویلي چې مخې ته مې تېر شوی، زما مخې ته ولې تېرېدو. نو هغه نشه د هغه په دماغو کې وه، وی یا به معافي غواړې او یا به سپېړې ته ځان ټینګې ځان ودرېږه چې هغه شان سپېړې در کې څنګه چې تا ورکړ وه. هغه وی جی ماله مهلت راکوي، وی زما مهلت دی. د هغه ځای نه مرتد شو، کافر شو، لاړ واپس وتښتېد. عمر رضی الله تعالی عنہ ته چا وی اصلي سره به دې رحم کړو، هغه د الله په قانون کې رحم نه کیږي، کافر کیږي شر پیر دی کافر شي. منګ له خپل قانون پکار دی چې هغه د حاکمي دې پروان منګ نه کوو. گورنر صاحب و راغلی و، هغه به دغې خلکو له سپېړې ظلمونه به خلکو باندې کوي. نو دغسې الزانیة والزانی فجلدوا کل واحد منهما 100 جلده، مطلب دا هر مجرم لا د هغه د جرم مناسب سزا ورکوي. ورپسې دا وایي ولا تاخذکم بهما رافة فی دین الله، چې چا جرم کړلی مجرم باندې به نرمی نه کوي، خپلولي به ورسره نه کوي، رحم به پې نه کوي. او دغه رحم یو سړی چې کوي، د هغې مثال بعضې علماو پیش کړلی. په مجرم باندې رحم کول داسې دي لکه یو سړی دی د هغه بدن باندې دانه راختله او دی نه ډاکټر لی نه بیایو، ډاکټر صاحب کو ډاکټر صاحب ویني هم ډاکټر دی نشتر ولا ورنه وړې، دا دانه چې ته ماته نه کې دته به تکلیف جوړېږي. هېڅوک داسې نه کوي. زوی دی که هغه بل خپل لی بل د زړه ټوکړي دي، لیکن هغه وایي نه ډاکټر صاحب ته ښه پوهېږې دا کټ کا. کینسر شوی دی سړی، لاس کینسر شوی دی، وایي نه دا ته کټ کا. هلته کې دا نه وایي چې نه د باندې رحم کول غواړي، لاس چې دې کټ شي دی به منډی شي. نه نه، لاس که کټ شي د ده به اخواته نور بدن به بچ شي. او چې دلته کې دې باندې ته مهرباني پې وکړې، په دې باندې شفقت کې، په دې باندې ترس کې، نو هلته کې خبره به دا شي چې هغه شی به نور زیات شي، شی به لاړ شي، کینسر به شي، ټول بدن به کینسر شي، خبره به خلاص شي، هلاک به شي. نو په مجرم باندې به دویم قانون به دا ذکر کوي چې مجرم باندې به رحم نه کوئ، د هغه سره به دوستي مهرباني خپلولي و په هغه سره نه کوئ. دا دویم قانون ذکر کوي. دریم قانون به ذکر کوي چې څوک نیکان بدناموي، نیکان چې چا بدنام کړو نو هغې له سزا ورکوي. دا دویم قانون دا ذکر کوي. نیکان چې څوک بدناموي نو هغې له سزا ورکوي. دا خبر مې لږ دغه کړې. اولنی قانون هغه
دویم الزانی لا ینکحو الا زانیة او مشرکة، دویم آیات کې دغه دی، ورپسې آیات کې. او بیا دریم نو الزانی لا ینکحو الا زانیة او مشرکة، بدکار سړی چې یوځای کېږي نو بدکارې ښځې سره یوځای کېږي یا د مشرکې ښځې سره یوځای کېږي. وایي چې د خوي سره ثاني د هغې دواړو یاري، نو یو بدکار سړی دی، بدکاره ښځه ده، د دې دواړو خویونه یو دي، دی یو بل سره یوځای کېږي، نو دې کې نکاح کوي. نو دا سړی ګرځي هم په داسې ښځې پسې چې هغه دقه شانتي د ده په شانتي، ښځه غواړي هم داسې سړی چې هغه د هغې په شانتي، خوی سره ثاني د هغوی دواړه یاري وي که نه. نو دویمه خبره پکې دا مشرک او سره هم یو ځای کوي چې مشرک سړی دی، بل طرف ته مشرکه ښځه ده، دې دواړو کې صفتونه یو دي. دا سړی په خپله ښځه باندې صبر نشتی، نورو ښځو پسې ګرځي، دې ته به زناکار وایي، بدکار ده ته وایي. نو هغه بل سړی چې دی نو هغه یو الله باندې صبر نشتی، نور الهه ځان له نیولي، دغسې دا بل شان مشرکه ښځه ده، نو هغه دپاره مشرک سړی. نو مشرک او مشرکه کې دا چې یو الله یې پرېښودی دی، نورو خدایانو پسې ګرځي. نو دا خبره دغه ذکر کوي، دا شی دا ناروا دی، حرام دی. او ورپسې دریم قانون به ذکر کوي چې څوک نیکان بدناموي، نیکانو ته کنزل کوي، نو هغې له سزا ورکوي. بعضې کنزل داسې دي چې هغې باندې اتیا درې به وهلی کېږي، اتیا درې ووهه د دې بیا کنزل وکړي که نه. او دلته یو خبره پکې منځ کې کوي، ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، پکار دی چې خلک دې ورته حاضر شي. نو چې خلک ورته حاضر شي، د خلکو په مخ کې چا چې کنزل کړلی، چا چې جرم کړلی، هغه له سزا ورکولی کېږي. نو بیا چې بل سړی دغسې ځای ته دغې کتلي، نو هغه به خپله خوله باندې لاس ږدي، خپله خوله کې به سوک ورمنډي، خپله خوله کې به شوړه ورمنډي چې زما د خولې نه چېرته داسې الفاظ ونه وځي. یو سړی دی غلا یې کړله، نو چې غلا یې وکړه نو د هغه لاس کټ کوي په میدان کې د خلکو مخ کې. نو چې کله داسې یو شی سړی اینی، نو دی به لاس کته کوي نه، بې ځایه به د لاس نه کته کېږي، دی به خپل لاس په ترخ کې ورمنډي، داسې نه چې دا سبا زما د لاس سره اچلو شي. لاس ولا کټ کوي او هلته کې ځوان کې چوک کې، بیا دې خلک وکړي که نه، بیا دې غلا وکړي، نشي کولی غلا بیا. او دارنګې ورپسې که ملګري دي، والذین یرمون المحصنات والذین یرمون ازواجهم، دې کې بیا بل ذکر کوي څلورم قانون چې کله په ملګري کې، ملګري اگر که د ژوند ملګري ولې نه ده، ښځه ده، خو چې په هغې کې ناکاروالی ښکاره شو، نو د هغې نه جداوالی اختیار کوي. ملګری دی خپل، نو د ملګري اثر به پتا کېږي، نو چې په هغې کې ناکاروالی ښکاره شو، نو ځان ته جدا کوه، دې تا بېدینۍ طرف ته راکاږي. خلک وایي که نه چې د ملا په ګاونډ شوې ملا به شې، د امي په ګاونډ شوې امي به شې، که د نیکانو سره ملګری شوې نیک به شې، که د بدانو سره ملګری شوې بد به شې. نو دا څلورم قانون چې ذکر کوي دا په دې ذکر کوي چې ملګری کې که نیک خرابوالی ښکاره شو، نو جداوالی ته اختیار کوي. تفصیل به راځي بیا وایو به. نو دا یو پکې وایو، الزانیة والزانی، بدکار ښځه او بدکار سړی، فجلدو کل واحد منهما 100 جلده. دا بدکار ښځه بدکار سړی، د دې خو دا یو مثال پیش کوي. نور ما مخکې وی قانون عام دی، هر مجرم له سزا ورکوي د هغه د جرم مناسب. نو اوس بدکاره ښځه ده، نو هغې له به سزا څه ورکوي؟ د هغې تذکره کوي. بدکار سړی دی، هغه له به سزا څه ورکوي؟ د هغې تذکره کوي. نو فجلدو کل واحد منهما 100 جلده، او وهئ هر یو د دې دواړو نه 100 درې. دا هغه وخت کې چې کله دا غیر شادي شدی، شرط پکې دا دی الزانیة والزانی، هغه بدکاره ښځه او هغه بدکار سړی
چې دی بدکاری کړله، بدکاری په گواهی باندې یا په اقرار باندې ثابت ده او دا غیر شادي شوده دي، نو فجلدو کل واحد منهما 100 جلده، نو او وهي هر یو د دینا سل دوره، هر یو سل دوره وهي. بیا به چې څوک دا اینی بیا به اونکی ولا تاخذکم بهما رافة فی دین الله، او ادین نسی تاسو دواړه تاسو لرا دا په دې دواړو باندې خپل ولی مهربانی نرمی شفقت ترس دای پیران شي فی دین الله په قانون د الله کې ان کنتم تؤمنون بالله کچری تاسو ایمان لرئ په الله باندې پرز د آخرت باندې وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنین پکار دی چې حاضر دي شي سزا د دې دواړو ته یو ډله د مؤمنانو. منځ شو سزا ورکول کېږي هلکه راجمع شي میدان ته، عام طور باندې سعودي کې چې سزا ورکوي نه هم دغسې میدان کې ورکوي، مانځه نه وروسته ورکوي، ولې چې خلک یې ویني. نو داسې نه ګوټ کې ولا سزا ورکوي، ګوټ کې سزا نه، میدان کې سزا ورکا چې خلک یې ویني. دا پوره دی بیا انشاءالله. سورة انزلناها و فرضناها، دا سورت منگ نازل کرلے او فرض کرلی منگا پدے بانے عمل، وانزلنا فیہا آیات مبینات، او نازل کرلی منگا پدے کے آیاتون واضح واضح، لعلکم تذکرون دا پادی جی تاسو پن واخلئی. الزانیت والزانی، بدکار خزا و بدکار سڑے، فجلدو کل واحد منہما 100 جلدہ. او وحی دا اغا چی غیر شادی شدی چی کم شادی شدی او بدکاری کرلا، بدکاری پہ پا گواہانو پا گواہی ثابت دا یا پا خپل اقرار پہ ثابت دا، نو آغی دا پارا بیا سنگسار کول لی. اب یا پبل ذکر تذکرہ رازی احادیثو کے داغی تذکرہ رازی. الزانیت والزانی، بدکار خزا او بدکار سڑے غیر شادی شدہ، فجلدو کل واحد منہما، نو او وہای ہر یو دے دوارنا 100 جلدہ سلسل درے، ولا تاخذکم بہما رافتن، او ان نسی تاسو لرا پدے دوارو بانے خپل ولی مہربانی دوستی ترس دوستی مہربانی فی دین اللہ پا قانون دا اللہ کے. ان کنتم تؤمنون باللہ، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، کچر ایمان لرے تاسو پا اللہ بانے پرس داخرت بانے، ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، پکار دی چھ حاضر دیشی سزا دی دوارو تا یو ڈلا د مومنانو. اللہ رب العزت تی منگلا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ونعذابك يوم تمسك